چا چې ګوره د خپل نفس سره حساب کتاب وکړه د ګټه وکړه ګوره او ومن غفل عنها خسره کم یو انسان چې د خپل نفس نه غافل پاتې شنه ګوره خبردار د خساره وکړه نقصان وکړه ومن نظر فی العواقب نجا کم یو انسان چې هر کار په انجام باندې نظر وکړه نه د نجات بیا موندو هر یو انسان چې ګناه کوي دی په انجام باندې خیال نه کوي چې آخر د دې ګناه انجام به دنیا کې سي او آخرت کې به صحیح نه کم یو انسان چې د خپل ګناه نه مخکې چې کوم دی نو انجام طرف ته خیال کوو نه بیا چرته هم د ده نه ګناه نه کوي بدی انسان نجات ومونده ومن اطاع هواه ضل او بل نصیحت ورته دا وکړه چا چې د خپل خواهشاتو اتباع وکړه خواهش پرستی وکړه نو دی ګمراه شو او ومن حلم غنیمه کم یو انسان ته حلم ورکړی شو بردباري او صبر ورکړی شو نو د غنیمت بیا موندو ومن خاف امینه څوک چې الله نه ویرید نو دی په امن شو ومن امینه اعتبره کم یو انسان چې په امن شو نو د عبرت بیا موندو ومن اعتبره ابصره کم یو انسان عبرت حاصل که نو دله خدای پاک بصارت ورکړي د زړه سترګې چې کوم دی نو رڼا کړي ومن ابصر فهمه د کم یو انسان د زړه سترګې چې رڼا شي بصیرت وله ورکړی شو نو دی پوه شو ومن فهم علمه کم یو انسان پوه شو نو ده ته علم راغی او فاذا زللت فرج او کله چې یو ګناه کې وښویدی نو ګورې واپس کېږه فورا خواه په ګناه کې همیشه لپاره ما هغه اخته کېږه او فاذا ندمت فقلع کله چې په یو کار باندې ستومانه شوې چې را کار مې غلط وکړه نو فورا یې پرېږده واذا جهلت فاسأل او چې په یو خبره باندې نه پوهېږي نو تپوس کوه او واذا غضبت فامسک او کله چې غصه درشي نو ځان کنټرولوه خو اولنۍ خبرې ورته را وکړه پر یې خط کې چې چا چې خپل نفس سره حساب کتاب وکنه د ربیها د ګټه چې کم دی نو دا وکړه په دې وجه باندې هغه انسان له پکار دا دی حضرت بشر حافظ رحمت الله علیه لیکلی دي یو سړي ته نصیحت کوو دا ورته چې انظر بأي بدن تقف فی القیامه لږ دې خبرې ته روزانه سوچ کوه چې د کم بدن سره به د خدای مخکې ودرېږي دا سترګې چې وړې نو دا سترګې به دې ګناهګارې او که نیکانې وي دغه شان دې راجبه چې وړې نو دې ته سوچ کوه چې راجبه ګناهګاره خدای له وړې او که چرته کې تابعدارې وړې نو لږ غونته کې خپل جسم ته سوچ کوه انظر بأي بدن تقف فی القیامه قیامت په ورځ باندې په کم یو بدن سره الله ته ودرېږي په ګناهګار سره او په نیک سره او وانظر من تقف بین یدیه ویحاسبک او دې خبرې ته هم لږ سوچ کوه چې ستا مخکې به د قیامت په ورځ څوک ودرېږي او ستا نه به حساب علي اره دنیا قاضي نه دی د دنیا چې کم دی نو حکمران نه دی بلکې رب کائنات په ستا مخکې او ستا نه به حساب علي او په دې خبره باندې هم ځان پوه که بشر حافظ وایي وعلم انک مسؤول لا محاله په دې خبره هم ځان پوه که چې حساب کتاب به درنه خامخا اخیستی کېږي تپوس به درنه کېږي نو فحاسب نفسک په دې دنیا کې د خپل نفس نه حساب کتاب والا چې نفس سره قیامت په ورځ باندې زره شپېته او اتیاو کالو حساب به خدای لره ورکوم نن ماله د ګرنټي حساب راکړه سر یې وګټل سر یې وبایلل نن ماله د ورځې حساب کتاب راکړه نن دې په دې ورځ کې څه وګټل او څه چې کم دی نو تا وبایلل په دې وجه باندې علماو لیکلي دي چې د دې نفس سره به حساب کتاب په کومې طریقې سره کې حسن بصیر رحمت الله علیه وایي ان العبد لا یزال بخیر انسان به همیشه لپاره په خیر کې ما کان له واعظ من نفسی تر څو پورې چې دی خپل نفس له نصیحتونه ورکوي وکانت المحاسبه من همته او د دې نفس سره د دې حساب کتاب چې کم دی نو دا ګوره پر عزمې خاصې ګپ هم نه لګی د نفس سره ځایي به دا خو ټوله ګناه دا ټوله دنیا پر یې ګناه کې اختره خیر دی دا خو هر سړی کې یوازې خو زه نه یم نه پر عزم حساب کتاب سټریک حساب کتاب چې د قیامت په ورځ باندې رب کائنات زما سره نرمي نه کوي نو حساب به څه ورکوم د نفس سره چې کم دی نو بلکل سټریک حساب کتاب په دې وجه باندې چې کم دی علماو لیکلي چې لا یکون العبد تقیا بنده تر هغه وخته پورې متقی او پرهیزګار نشي جوړېدی حتی یکون لنفسي اشد محاسبه من الشریک تر دې پورې چې دی د خپل نفس سره دومره سخت هغه محاسبه او حساب کتاب ونه کې لکه څنګه چې دوه شریکین چې کم دی یو بل سره حساب کتاب کې مثال به طور باندې یو دوه شریک دی په شریک یې دکان ځانه جوړ که یو دوه شریک دی په شریک باندې ځانه کاروبار جوړ که نو بیا د میاشتې په آخر کې یو بل سره خسټریک حساب کتاب کې څومره میلمانه راغلي تا څومره خرچه کړې را څومره دې ګټلې را څومره چې کم دی نو په دې دکان لګېدلي دي څومره چې دی نو تا ګټلي دي نو دا دوه شریکین د یو بل سره چې کم حساب کتاب کوي نو چې د دې یو انسان سټریک او مضبوط حساب د نفس سره وکنه دا انسان متقی دی او که چېرته د دې په شانتي ونه که
نه بیا دی متقی او پرهیزګار نشي جوړېدی. او بعضې علماو لیکلي چې النفس کالشریک الخوان ان لم تحاسبه ذهب بمالک. د انسان دا نفس چې کوم دی نو دا د خاین پارټنر په شانتې دی. یو سړی دی په پارټنرشپ باندې کاروبار شروع کی، په شریکه باندې دی کاروبار شروع کی، او ستا دا یو پارټنر چې کوم دی نو دا خاین دی غل دی. نو که چېرته کې دا نفس چې کوم دی نو دا هم د غل شریک په شانتې دی، ګورې چې په کاروبار کې سره شریک دی. نو انسان ان لم تحاسبه ذهب بمالک، که چېرته تا د خاین نفس سره حساب کتاب ونه که نو څنګه دې ستا غل پارټنر ستا مال چې کوم دی نو پټوي، همدغه شان دې ستا دا خاین نفس چې کوم دی نو ستا مال به پټ کړي. ګورې دې باندې وار ټیم نظر ساتي د ده نه چې کوم دی نو حساب کتاب والا. او بعض علماو داسې لیکلي دي چې ان التقي اشد محاسبه لنفسه من سلطان غاشم. یو متقی انسان چې کوم دی متقی هغې ته ویلی شي چې دا متقی او پرهیزګار به د خپل نفس نه حساب کتاب غواړي، او داسې حساب کتاب به ترې غواړي لکه څنګه یو سخت سلطان او یو سخت بادشاه دی، او دا سخت بادشاه چې کوم دی د خپل رعایاو نه کم هغه حساب کتاب غواړي، نو د دې نه سټریک حساب کتاب به متقي سړی د خپل نفس سره کوي. ومن شریک الشحیح، او څنګه چې یو بخیل شریک او بخیل پارټنر چې کوم دی د انسان سره حساب کتاب کوي. کله کله یو انساني دیو په جمع باندې یو کاروبار شروع کړي او پرې کې یو سخي د دې سخي چې میلمانه راشي پرې باندې خرچه هم کوي. بخیل چې راشي نو دا بخیل ډېر زیات بخل کوي، او بخیل سړی فطرت کې خو بخلي، نو دا چې کله میاشت کله پوره شي او د ملګري سره حساب کتاب کوي نو دی ډېر زیات سټریک حساب کتاب کوي. د یوې روپۍ خلک وایي هلکه بخیل دی، یو روپۍ ورته یاد دی، یو شي حساب کتاب کوي. نو څنګه چې یو بخیل پارټنر د یو انسان سره حساب کتاب کوي د یو شریک سره، همدغه شان متقی او پرهیزګار سره مسلمان و د خپل نفس نه همدغه شان د حساب کتاب چې دی نو عالي. په دې وجه باندې خبره موږ دې پورې کوله چې د قیامت په ورځ باندې د رب مخکې ودرېدل دي، د الله مخکې حساب کتاب ورکول دي. نو چې کله تر شپېته او اتیا او سلو کالو حساب هلته الله له ورکوي مشکل کار دی. خو الله وفرمیل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای هغې خلکو چې تاسو هغه متقیان یئ مؤمنانو د الله نه ویرېږئ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او هر یو نفس دې وګوري چې سبا دپارې قیامت له څه ولیږل، دیو چې دی نو بد اعمال ولیږل او که ښه اعمال یې ولیږل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې عاقل انسان هم هغه دی چې دی په خپل نفس باندې نظر کوي، د خپل نفس نگرانی کوي، دې ته ګوري چې دی څه ګټي او چېرته ځي نقصان راوړي ماښام ماسخوتن له، او که دی ماله فایده راوړي. وعامله لما بعد الموت، د مر نه وروسته چې کومه زندګي ده د هغې دپاره دی چې کوم دی نو عمل کوي. الله دې زمونږ اعمال درست کړي او الله دې زمونږ سره حساب کتاب په نرمۍ سره وکړي.